سورة البقرة آیت نمبر 194. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشهر الحرام بالشهر الحرام والشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص إلى آخر الآية. ونو د دې مخکې مونږ ذکر کړه چې مسلمانانو په شپږمه هجري کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب لیدلی و چې زه تللی یم او عمره مې کړې ده، احرام مې اچولی دی. هغه تفصیل مونږ پرون ذکر کړی و. اوس د دې آیات تعلق د اوومې هجري سره دی. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام راغله نو دې کافرانو ورته وویل چې بس تاسو یو څو کسان را داخل شي مسجد حرام ته، عمره به وکړئ او 3 ورځې به تېرې کړئ او بیا به سیده لاړ شئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام چې راغله نو یو خو داسې وشو چې دا مشرکان په دې غرونو باندې ناست وو او د نبی علیه السلام او د صحابه کرام په باره کې دا خبره کوله. بعضې مشرکان خو داسې وو چې هغوی څه د مکې معظمې نه ووته، یره مړه وایي دا خلک راغلي دي او چې هسې ورته ګورو بس وایي بد را باندې لګي ایسته ترې ووته. خو بعضې مشرکان داسې وو چې هغوی دې غرونو ته وخته وو، نبی علیه السلام او د صحابه کرامو ته یې کتل او دا خبره یې کوله مړه چې د یثرب تبې وهلي دي، لکه مدینې منورې ته به مخکې یثرب ویلی کېدو. وایي دا د یثرب تبې وهلي دي او خراب خلک دي او بیماران دي او داسې. بس نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وویل چې کله تاسو دا چکر لګوئ د دې بیت الله شریف نو په اولنې 3 چکرو کې رمل وکئ. رمل دا ده چې داسې پهلواني وکئ. دې وجې نه اوس هم دا سنت دی چې انسان کله دا چکرې وهي د بیت الله شریف نو اولنو 3 چکرو کې د انسان دا ولې به ښکارئ او چې کله د حجر اسود خواته راشي نو لږ غونته کې به داسې منډه غونته وهي او دغه شان د صفا او مروه چې هغه شنه کملیټونه دي نو هلته کې به هم انسان پهلواني کوي. د هغې وجه دا چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سنت طریقه ده. نو چې کله دوی راغلل نو اوس د صحابه کرامو سره یو فکر پیدا شو چې دا خلک خو خواوشا ناست دي او اوس یې نه چې چېرته کې اوس جنګ وکړي او دا میاشت خو د ذوالقعدې ده، ځکه موږ مخکې ذکر کړي چې ذوالحجه، ذوالقعده، محرم او رجب دا په اسلام کې 4 میاشتې محترمې دي، نو په دې کې به جنګ نه کوي. دیو جن علماء کرام وایي چې د دې 4 میاشتو عزت وسم برقرار دی. یو عام خلک ګناه کوي، یو انسان په محرم کې ګناه کوي، په رجب کې کوي، په ذوالقعدې کې کوي، په ذوالحجې کې کوي، نو دا انسان ډیر ګناهګار دی، ځکه د دې میاشتو عزت وسم برقرار دی. نو صحابه کرامو سره دا غم پیدا شو چې یاره دا خو د ذوالحجې میاشت ده او که چېرته کې موږ په دې کې جنګ راغی او جنګ کوو نو دا به څه کېږي، دا خو ګناه ده. نو الله تعالی ورته وایي چې نه، الشهر الحرام بالشهر الحرام، میاشت محترمه د میاشت محترمې په بدل کې ده. مطلب دا ده چې بدل په بدل دی، چې تاسو مخکېوالی مه کوئ، خو که دوی راولګېد د استاد سره جنګ کوو نو بری بیا یې ورسره جنګ وکئ، بیا په دې باندې تاسو بیا خفه کېږئ مه، غم پې مه کوئ. یو مطلب دا دی. امام طبري رحمه الله وایي چې د دې مطلب دا دی چې الله تعالی صحابه کرامو له تسلي ورکوي چې ای صحابو لکه تاسو په شپږمه هجري کې راغلی او حج هم ونه کړئ، عمره هم ونه کړه،
نو په دې اومه هجرۍ کې مو وکړه که نه، او په هغه میاشت کې مو وکړه، نو الشهر الحرام بالشهر الحرام، مړه خیر دی د هغه میاشتې په بدل کې اوس دا میاشت شوی مونږ پکې وکړئ. د دې آیات یا مطلب دا دی. والحرمات قصاص، او عزتونه چې دي نو هغه برابر دي. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې که دا مسلمان دا کافران د دې میاشتې احترام کوي جو تاسو هم وکړئ، جنګ ورسره مه کوئ. خو که دا کافران د دې میاشتې احترام نه کوي نو تاسو هم احترام مه کوئ، بس جنګ ورسره وکړئ. یو دویم دا دی چې ادب، چې که دوی ستاسو ادب کوي، ستاسو احترام کوي، جو تاسو هم ورته څه مه وایئ، بس خپل کار وکړئ وځئ. خو که دوی ستاسو بې ادبي کوي نو بیا تاسو هم راولېږئ او د دوی چې دی نو ښه چې څه یې هغه ورته ووایئ. یو لمړی دی نه دا خبره معلومیږي والحرمات قصاص، عزتونه برابر دي. یو سړی چې دی نو هغه په تا باندې ظلم کوي، یو انسان مثلا ستا حق چې دی نو هغه د باوهي، یو انسان په سر عام په یو ځای کې ستا بې عزتي کوي. نو وروڼو ګوره یو فتوه ده او یو تقوا ده. نو تقوا خو الله تعالی مونږ ته وایي چې مړه که ته چپ پاتې شوې جو خیر دی. پیغمبر علیه السلام مونږ ته وایي الله تعالی به تعالی بدلې درکړي، که صبر در دې وکړو نو الله تعالی به د هغه نه بدل واخلي. دا په شریعت کې تقوا ده. یو فتوه ده. نو دلته کې قرآن مجید د فتوې خبره کوي چې ټیک شو چې ناکام ښه شی دی، ټیک شو احترام ښه شی دی، ټیک شو چې که ته قادر یې او بیا هم دې بدله ونه اخېسته ښه خبره ده. خو بعضې ټایم کې یو انسان نه برابرېږي، سر عام ستا بې عزتي کوي، یو انسان چې دی نو په میډیا ستا بې عزتي کوي، یو انسان چې دی نو ستا باندې ظلم کوي. نو قرآن مجید وایي فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، داسې ظلم پرې وکړئ لکه څنګه چې په تاسو باندې ظلم کوي. مطلب دا دی دې آیات کې دا راځي یو کافر راولګېد او یو مسلمان چې دی نو د هغې پوزه یې پرې کړه، غوږونه یې پرې کړه. نو مسلمان ته خو الله تعالی وایي چې خیر دی صبر وکړه، ای به ته یې مه کوه. خو بیا هم شریعت ورته دا اجازت ورکړې ده چې که ستا د مړي نه یې پوزه پرې کړه نو ته پکې هم د یو نه پوزه کټ کولی شي. دغه شان ده کې یو مسلمان دی خو هغه چې دی نو بر ناقصتانه یې څه څپېړه وتمبوله، نو که تا ورته غږ ونه کړو صبر دې وکړو چې الله به اجر درکړي. خو که ته راولګېدې او تا ته یې ښه توده پورته کړه نو بلکل جایز دی. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. دغه شان یو انسان ته ته کنځلې وکړې نو شریعت دا ته وایي چې ګوره مسلمان ته کنځلې کول ګناه ده او معافي کوئ والعافین عن الناس. ما تاسو ته دې تعلق د تقوا سره دی. خو که ته راولګېدې یو انسان تا ته کنځلې وکړې او تا هم ورته کنځلې وکړې نو بلکل شریعت تعالی د اجازت درکړی. نو ګوره هر شیز د پر خپل حدود دي. په هر ځای کې چې دی نو هغه به داسې نه کوي چې د یو شیز مسله په یو ځای کې پټ کړي او د بل ځای بل ځای کې. دا شریعت ډېر پراخه دی. دا چې کله انسان مطالعه کوي او سټډي کوي نو بیا د هغې نه ورته پته لګي. په هر ځای کې به د ځان نه چې دی نو دغه هم نه جوړی، سوړ پاچا به هم د ځان نه جوړی. بعضې ټایم کې دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام فرمایي لا یدخل الجنة دیوس، دوس سړی به جنت ته نه داخلېږي. یو انسان دی رالګي او ستا چې دی نو زکې نیسي، یو انسان رالګي او ستا بې عزتي کوي، یو انسان رالګي او ستا حق دی او ستا پټی دی او ستا کور دی او په هغې باندې راخېږي او نیسي، نو دا ټوپک څه دپاره دی؟ لور څه دپاره دی؟ لاس په ورته بیا شریعت اجازت تعالی درکړی دی. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. الله تعالی فرمایي چې تاسو هر ځای کې خیرې په کار نه راځي. په منبر کې ناست چې خدای پاکه د امریکا تباه کړي او خدای پاکه دېس چل وکړي او دا څوک چې زیاتی کوي خدای پاکه تباه کړي. نه لږ لاس کوه ورته لږ کار پکار دی. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. اصل چې اوس تاسو وایئ چې مولوي صاحب د دهشتګردۍ خبرې شروع، خبر دا نه ده، دا د قرآن مجید قانون دی. هر شیز به په هغه ځای کې لګي، کم ځای چې دی هغه ځای کې به لګي. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا الله. والله تعالی وایي د الله نه ویرېږئ بس. واعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین، چې الله تعالی مدد د متقیانو سره دی. نو الله تعالی وایي چې دا صبر که تاسو وکړو نو ښه شی دی، زما مدد به در سره شاملې حال شي. خو که صبر دې ونه کړو په هغه ټایم کې د خپله بدله واخېسته ټیک ده، الله تعالی وایي زه دې نه رانیسم. نو چې الله تعالی د جهاد خبره وکړه چې که دا کافران ستاسو سره په یو ځای کې شر کوي نو تاسو ورسره وکئ. نو خامخا چې یو ځای کې جهاد کېږي نو د هغې دپاره مال پکار دی. نو الله تعالی فرمایي وانفقوا فی سبیل الله، د الله تعالی په لاره کې چې دی تاسو خرچ وکئ. نو د دې نه مطلب یوازې دا نه دی چې انسان مثلا په جهاد کې مال خرچ کړي جو په دې کې ثواب دی.
دغه شان چې انسان په علم کې مال خرج کړي جو پدې کې ثواب دی، په تبلیغ کې مال خرج کړي جو پدې کې ثواب دی نه. وانفقوا فی سبیل الله، علماء وی پر آزاد الله تعالی کې مال خرج کا چې الله تعالی پر رضا کیږي. دیو جن دا معلومیږي چې زموږ په شریعت کې یوازې په مونږ باندې زکات فرض نه دی بلکې په مونږ باندې صدقات هم لازم دي. ځکه الله تعالی فرمایي وانفقوا فی سبیل الله، د الله تعالی په لار کې د الله د رضا لپاره مال خرج کړئ. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، او ځان په خپل لاسونو سره هلاکت ته مغورځوي. دې څه مطلب دی؟ یو د دې مطلب دا دی چې کچرته کې انسان راولګېدو او د دومره ګناهونه کړی دي چې د مایوس شوی دی او دی وایي چې مړه الله تعالی نه معاف کوي او ما یې جهنم ته ورچوي، نو الله تعالی ورته ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، ځان هلاکت ته مغورځوه، نه امیده کېږه ما د الله د رحمت نه امیده کېږه ما. یو دویم مطلب دا دی چې کچرته کې په یو ځای کې مال ته لګې او مال ته دومره ولګې چې خپل بچي هغه نهر پرېږدي، خپل بیبي هغه نهر پرېږدي، نو الله تعالی فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، ځان په زور باندې هلاکت ته ما چوي چې ټول مال خیرات کې بیا سبا ناسي دسې مکوه. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. بل مطلب د دې دا دی چې کچرته کې په یو ځای کې تا ته پته ولګېده چې دشمن ډېر دی، کافران ډېر دي او ته بیا هم په هغوی باندې ورځې، نو الله تعالی فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، ځان هلاکت ته مه غورځوه، تدبیر برابر کا، مورچه برابر کا، ځان برابر کا، د تېښتې لاره برابر کا، نو بیا که پې ورځې نو بیا پې ورتلی شي. بل مطلب یې دا دی. خو ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایلي وو چې اصل کې دا آیت چې دی نو دا زمونږ په باره کې نازل شوی وایي هغه داسې و چې کله مونږ مدینې منورې ته هجرت وکړو نو وایي مونږ وی چې مړه اوس خو مونږ هسې په امان شو او په مونږ باندې څوک ظلم نه کوي، بس هېڅ ته اوس جهاد ته ضرورت نشته. وایي الله تعالی دا آیاتونه را نازل کړه چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، دا جهاد پرېښودل دا ځان هلاکت ته غورځول دي. د دې وجې وایي ابو ایوب انصاري رضی الله عنه بیا وصیت کړی چې زه به ګوره په هر جهاد کې شرکت کوم، وایي تر دې پورې چې هغه بوډا و نو چې کله مسلمانان دا قسطنطنیه فتح کوله، دا ترکي چې کومه علاقه ده وایي دی فتح کوله، یاره دې صحابه کرامو ته سلام پکار دی، ترکي په کوم ځای کې ده، عرب په کوم ځای کې دي، دې مسلمانانو قسطنطنیه هم فتح کړې ده، روم یې فتح کړی دی، پاریس یې فتح کړی، دا موجوده چې کومه افریقا ده دا مسلمانانو فتح کړې وه. دا کابل چې دی نو دلته صحابه کرام راغلي، دا ټول د صحابه کرامو برکات دي چې دا دین یې مونږ ته رسولی. نو دیو جن اکثر زموږ ملګري وایي چې یاره صحابه کرامو قبرونو په یو ځای کې دي، په بل ځای کې دي، نو دا د جهاد دپاره راغلي وو. دعوت هم خلکو ته ورکړی و چې خلکو مسلمانان شي، او چې چا اسلام نه دی راوړی بیا ورسره جهاد کړی. دیو جن اکثر صحابه کرامو قبرونه په یو ځای کې او بل ځای کې دي، دا شهیدان شوي دي. د افغانستان کې د دوه صحابه کرامو قبرونه دي، یو پای کې تمیم داری رضی الله تعالی عنہ دی او بل یو بل صحابي دی. په خوزدار په بلوچستان کې قبرونه دي، په پېښور کې قبرونه دي. دا څه دپاره راغلي وو؟ دا همدغه شان د جهاد دپاره راغلي وو. نو بیا د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې کله مسلمانانو قسطنطنیه فتح کوله، وایي دی خلکو په کټ کې اغوستی و. وایي دی وایي چې ما د الله د رسول اورېدلی دی قرآن مجید وایي چې ځان هلاکت ته مه غورځوئ، وایي زه به په کټ کې یم خو ما به ځان سره بوځئ. نو دا په قسطنطنیه کې بیا شهید شوی دی او هلته کې بیا په قسطنطنیه په ترکي کې بیا دی دفن کړی دی ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه. او دا هغه صحابي دی چې د نبي علیه السلام اوله مېلمستیا ده کړې وه. د کور مخې ته هغه وخه سملاسته، نبي علیه السلام فرمایي چې زما وخه کوم ځای کې سملاسته هغه ځای کې به زه پړاو اچوم. چې څنګه وخه کېناسته وایي دی ډېر په منډه باندې راغی او د نبي علیه السلام د اوښې پالان چې دی هغې په منډه باندې کور ته دننه کړو چې هسې نه چې بل څوک یې رانه مېلمنه کړي. او بختور انسان ځکه چې پیغمبر علیه السلام یې مېلمه و. نو وایي د اوښ هغه پالان په منډه باندې په دې غېږ کې یوړو. وایي نبي علیه السلام ته وایي چې راځه راځه دا د خپل ځای دی راځه. نو دا هغه صحابي دی چې د قبر په قسطنطنیه کې دی. نو وایي د دې آیت یو مطلب دا دی. بل علما وایي چې دې آیت مطلب دا دی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، مطلب الله تعالی وایي صرف مال جمع کوئ ما، ځکه چې دا انسان صرف مال جمع کوي نو دا ځان هلاکت ته غورځوي چې د الله حق ترې نه ورکړې، صدقه ترې نه ورکړې، نو الله تعالی وایي داسې مه کوئ. دغه شانته کې یو انسان چې بخل کوي، چې دی بخل کوونکی دی او بس بیخي د ده د روپۍ چې ده نو 18 اتانیزونه دي او روپۍ لګوي نه،
او بیخي د 1 روپۍ چې ولګوندل ته برازي نو دا انسان چې د ځان هلاکت ته غورځي الله تعالی په مې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ځان هلاکت ته نه غورځي بخل مکوي بل د آیت مطلب دا دی چې انسان د یو ګناه د پاسه بل ګناه کوي یو ګناه کوي او د پاسه په بل کوي او د پاسه په بل کوي الله تعالی په مې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ځان هلاکت ته نه غورځوي واحسنوا احسان کوي ان الله يحب المحسنين الله تعالی خو خی احسان کوونکی احسان څه ته وایي علماء د دې یو مطلب دا دی چې مسلمانانو باندې مال لګوي دریم دا دی چې کله چا کپڑے نه او ویله کپڑے ورکوي دا احسان دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول دا احسان دی دغه شانت کې علم نافذ د کول علم د کول دا احسان دی الله تعالی احسان کوي دغه شان د مسلمانانو ضرورت پوره کول دا احسان دی د بیمار پرسی کول دا احسان دی او دغه شان ته کې په جنازه کې شرکت کول دا احسان دی او بلا الله تعالی باندې خو ګمان ساتل دا الله تعالی نه امید کېږه ما نو دا احسان دی او خلاصه دا ده چې یو احسان په عبادتو کې دی او یو احسان چې دنو هغه په معاملاتو کې دی نو په عبادتو کې احسان دا دی چې انسان به الله تعالی د عبادت کوي لکه ته چې الله تعالی ته ګوري او کده څه نشي کولای نو د عبادت پکې چې الله ما ته ګوري دې احسان وي یو په معاملاتو کې احسان دی په معاملاتو کې دا دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي پتاسو کې هغه وخت پر انسان کامل مؤمن نشي کېدی چې د ځان لپاره څه خو او د بل مسلمان لپاره هغه خوخ کی نو الله په پتا کې احسان موجودي مثلا ته وی چې زه زه ته ورشم او خلک دې زما عزت وکي نو د بل مسلمان عزت کوه کته دا غوړي چې زه ته ورشم او خلک ما تر پاسي او زما سره سلام وکي نو ته د بل مسلمان قدر کوه دا غس ورپاسو دا غس سره سلام کوه ته دا غوړي چې په ځکه کې مثلا په سب کې خلک ولاړ دي او یاره کمال سوق زیرا کی نو دغه شان که ممکن و نو بل مسلمان نه په ځکه کې زی ورکوه نو چې څه د خپل ځان لپاره خوښي هغه د بل مسلمان لپاره خوښي نو پتا کې به احسان موجودي او کته نه تا وی د خپل ځان لپاره دی یو شان خوښوله او د بل مسلمان چې دی برباد شنو بیا پتا کې احسان نشته نو ځکه الله تعالی فرمایي ان الله يحب المحسنين الله تعالی خوښي او احسان والا خلق چې کوم کې احسان هغه موجود وي نو دې آیاتونو کې الله تعالی دا فرمایي الشهر الحرام میاشت محترمه بالشهر الحرام په بدل د میاشت محترمه کې دی والحرمات او عزتنا قصاص برابر دی فمن اعتدى علیکم چاچی زیاته وکو پتاسو فاعتدوا علیه تو زیاته وکي فاغوی باندې بمثل ما اعتدى علیکم فمثل هغه زیاتی چې پتاسو یې کړی دی واتقوا الله ورګي د الله تعالی نه واعلموا او پوه شئ ان الله بشکا مدد الله تعالی مع المتقين المتقين سره دي وانفقوا او خرج کوي فی سبیل الله فلا الله تعالی کی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او ځان مغرزوي خپل لاسونو هلاکت تا واحسنوا او احسان کوي ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين وخوي احسان ولا خلق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين